الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على من هو شفيع الأمم، لولاه لكان العالم في كتم العدم، وعلى آله الذين هم كنوز الحكم، وعلى أصحاب الذين هم نجوم الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، اولیاء لاقی، عزتمندو، غیرتمندو مسلمانانو، زمانه وړاندې چې کومې اهمې خبرې وې هغه ذکر شوې، بیان شوې. کوشش دا کوو چې خبره مختصر انداز کې وشي. ستاسو توجه به غواړم چې تاسو توجه سره دا خبرې واورئ انشاءالله تعالی. د عمل په نیت باندې کېدای شي الله تعالی د دې مجلس په برکت باندې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي، او الله تعالی د دې زمانې د هر قسم فتنو نه د نجات ذریعه وګرځوي. الله پاک دې زموږ او ستاسو دا ناسته زموږ او ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت د ښېګړې او د نجات ذریعه وګرځوي. دنیا کې څومره انسانان الله پاک پیدا کړي دي، سوا د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات نه د هر انسان نه ګناه کېږي. صرف انبیاء الله پاک معصوم پیدا کړي دي. سورہ یوسف کې الله تعالی فرمایي: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دا حضرت یوسف علیہ السلام بارک اللہ فرمائی مونږ د حضرت یوسف علیہ السلام نا گناہ او بدکاری واړوله. دا گناہ او بدکاری حضرت یوسف علیہ السلام ته چې راتله، الله پاک د حضرت یوسف علیہ السلام نه دا گناہ واړوله. یوسف علیہ السلام ته گناہ نږدې رانغله. الله پاک خپل انبیا پیغمبران
د ګناه نه معصوم ساتي. معصوم څه مطلب؟ دا ګناه که راځي پیغمبر ته نږدې الله پاک د ګناه د پیغمبر نه لرې ساتي. پیغمبر ته نږدې هم ګناه نه راځي. د دوانو جهانو سردار د جناب آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله فرمایي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. د دې آیت تشریح او تفسیر کې ډېر اقوال یو قول پکې ده. غفر معنا پرده. الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د ګناه په منځ کې پرده راوستا. ليغفر چې الله تعالی پرده راولي اے پیغمبر ستا په منځ کې او ستا د ګناه په منځ کې. مطلب دا چې د ګناه او د ستا په منځ کې پرده راغلې ده. دا ګناه ستا نږدې نه راځي، لهذا ګناه ستا سرزد کېدی نه شي. یو د انبیاو باره کې زمونږ او ستاسو دا عقیده ده او د تمام امت په دې باندې اتفاق ده، اجماع ده چې تمام انبیاء که حضرت آدم علیہ السلام دے، که حضرت نوح علیہ السلام دے، که حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، که حضرت موسیٰ علیہ السلام دے، که حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، او که آخر کے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. دا تمام انبیاء و دغتولے 1,24,000 کموبیش انبیاء اللہ پاک دا گنانا معصوم ساتلی. دا تمام امت پدی باندے اجماع اتفاق دے. دا قرآن دا حکم دے، دا حدیث مبارکو دا حکم دے او دا امت پدی اتفاق دے. یو مسئلہ خدا دویم دا صحابہ کرام دا وی عصبت دا مولانا عبدالرحمن سے اشارہ اکرا. صحابہ کرام اللہ پاک محفوظ ساتلی. محفوظ سا مطلب د صحابی نه ګناه کېدی شي، معصوم نه دی چې ګناه به ترې نه کېږي، ګناه ترې کېدی شي، خو بیا الله پاک داسې اسباب پیدا کړي، الله پاک داسې حالات پیدا کړي چې دغه حالاتو د وجې نه دغه صحابه کرام الله پاک د ګناه نه پاک کړي. لکه حضرت غامدیه رضی اللہ تعالی عنہ یو زنانه ده زنا ترې وشوه، پخپله باندې راله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زمانه ګناه شوې ده، زمانه زنا شوې ده، ما پاکه کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې لاړ شه کله ماشوم پیدا شي بیا به راشي چې کومه زنانه حامله وي په هغې باندې حد نه جاري کېږي، هغه سنګسارولی نه شي، لاړه شه واپس به هله راشي چې کله ستا ماشوم په دې خېټه باندې دی دا پیدا شي وزېږي. دا زنانه لاړه، ماشوم پیدا شو، ماشوم یې خپل غېږ ته اچولی دی، ماشوم یې خپله سینې ته اچولی دی. یا رسول الله ماشوم پیدا شوی دی، اوس ما پاکه کړه. جناب محمد رسول الله ورته فرمایي لا اوس نه د ماشوم ته پی ورکړه چې 2 کاله د ده حق پوره شي، 2 سال بعد بیا راشه. زنانه واپس راله، 2 کاله بعد چې کله ماشوم ته تینه پرېږدو په لاس کې ورته روټۍ ورکړې ده. روایت د ترمذي دی، د صحیح سته د هغه حدیثو د کتاب ترمذي شریف روایت دی. په لاس کې روټۍ ورکړې ده. پیغمبر علیه السلام ته بیا راله، یا رسول الله زما دا زوی دا د 2 کاله پوره شوه، د پیو مودې پوره شوه، په لاس کې روټۍ د روټۍ خوړی شي. یا رسول الله اوس ما پاکه کړه. پیغمبر علیه السلام هغې باره کې حکم کوي 4 ځله د هغې نه اقرار اخلي، یو ځل هغه ګواهي کوي یا رسول الله ما زنا کړې ده. پیغمبر علیه السلام ته مخ اړوي، بل طرف ته راځي، جناب محمد رسول الله ته بل طرف ته مخ اړوي، بل اخر دا 4 ځله هغې اقرار کوي. او د هغې نه بعد چې کله ماشوم داسې حالت ته رسېږي په خپله خوراک کولی شي، بیا حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فیصله کوي. د قرآن آیت ده الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. د دې آیت په ذیل کې علما فرمایي یو بل روایت ده منسوخ التلاوت ده او محکم الحکم ده چې کومه زنانه شادي شوده ده، کم نارینه شادي شوده ده، د هغه نه زنا وشوه، هغه ته رجم دی، سنګسارول دی. پیغمبر علیه السلام فیصله کوي سنګسار یې کوي. چې کله هغه زنانه سنګسارېږي ګناه ترې نه شوې ده، ټیک د ګناه به کېږي، د ګناه د پاکۍ لپاره رجم دی، توبه ده، د توبې صورت دی، په خپل ګناه پښیمانه ده او د رجم حالت دی. پیغمبر علیه السلام وایي رجم یې کوي. چې کله صحابه کرام یې په کاڼو باندې ولي، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کاڼی راواغېستلو او په هغې کاڼي باندې وویشتله،
آغی کانی سرا دے آوازو کو دوی آوازو کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا جذبہ کرا گئے چلا سیناکار دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سیموایا دا اللہ پزاد پان قسم دے کچر دا دے زنانا دا توبر واغستے شی پا تمام اہل حجاز باندے پر تمام خار والا باندے تقسیم کرشی دا تمام خار والا باندے لاپاک دا دے دا توبے دا برکت ماف کے دے دا وی محفوظ صحابہ کرام ٹک تا گناہ بچی نکی گے اللہ پاک دا توبے اسباب آوی تا محیا کئی انبیاء کرام معصوم دا گنانا پاک دا گنانا دے صحابہ کرام محفوظ دا گنانا دے داغین علاوہ منگا ارداسو دیر زیاد گناہگاریو سحر گناہ کو ماسبخین گناہ مازیگر گناہ ماخام گناہ دشبی گناہ دورز گناہ سما استاد گناہ سلمت نشتا داغی صحت نشتا موتا پر گناہ کے ڈوبیو اللہ پاک دا گناہ دا پارا دا گناہ دا انزل دا پارا یو عمل منگا ارداسو ترا کرے مولانا سے پاکیت پانے دیرا مفصل اور دیرا زبردست خبروں کا اللہ پاک منگا ارداسو تا توبرہ کرے دا توبہ دا گناہ دا معاف کرنے پر اللہ پاک منگا ارداسو ترا کرے دا قرآن کے اللہ تشتم سپارے کے فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا اے ایمان والو تاسو اللہ طرف تا توبہ کئی اللہ طرف تراشی توبتا نصوح اللہ تعالی ذکر کئی توبتا نصوح آگئی توبے تویلے کی گئی انسان خبنا گناہ پریک دے تیرا گناہ باندے پخیمانی اختیار کے پتیرا گناہ باندے ندامت اختیار کے فی الحال گناہ پریک دیا اندر پارا دا گناہ نکولا مضبط ارادو کی دے توبتا نصوح ویلے کی گئی اللہ پاک مونگا تاسو تا فرمائی اے گناہگارو بندگانو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے زما آغا بندگانو کمو پزان باندی ظلم کردے پزان باندی زیادہ کردے دا گناہ پا سمندر کے ڈوبنے اے زما آغا بندگانو لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت ننا امید کی گئی ما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ پاک تمام گناہونا معاف کئی صغائر گناہونا معاف کئی کبائر گناہونا معاف کئی وڑا گناہونا معاف کئی لوی گناہونا پت گناہونا معاف کئی خکارا گناہونا معاف کئی اللہ پاک طول گناہونا معاف کون کہہ دے انہو هو الغفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخون کے ذات ہے مہربان ذات ہے اللہ طرف تراشی اے گناہگارو بندگارو اللہ طرف تراشی اللہ پاک ستاسو گناہونا معاف کون کہہ دے ففروا الاللہ اللہ طرف ترامن نگئی اللہ پاک دربار تراشی اللہ پاک بخون کے مہربان ذات ہے زما استاد گناہ علاج اللہ پاک توبہ خودلے دے اور توبہ دری سیزون لے گناہ پر خودل چکم گناہ شوی دا پاگے پخیمانتیا او آئندر پارا دا مضبوط ارادہ کول کی زمانہ پر گناہ نکی گے دے دا توبہ رکی گے اور دا توبہ دا گناہ علاج دے اللہ پاک تمام گناہونا معاف کرے توبہ دا گناہ علاج دے بخاری شریف کے حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام روان دے غزوہ تبوک تا دیر سر صحابہ کرام ورسلے رجسٹر نشت چے باغے کی نمونے لکے مکھ کے ولک صحابہ کرام تلا رجسٹر کے بداغوی نمونے لکے لیتی دلا لیکن دا غزوہ تبوک دا پارا پیغمبر علیہ السلام نمونے رقم کری ندی نمونے لکے لیشوی ندی پیغمبر علیہ السلام دا جہاد دا پارا مکھ کے جبتو اعلان دے کاؤ پلانکی طرف تروانگی دا تصریب اینکا ولا لیکن دا سفر لرے دے دیو مضبوط پوش سر مقابلہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی تبوک تروانگی دا صحابہ کرام 30,000 تیار ہوا درے صحابہ کرام مخلص صحابہ دے کعب ابن مالک مرارہ ابن ربیع ہلال ابن امیہ دادرے وانا پاتشوا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ مخبر قصہ کئی مکہ زمان سر دمرمان نو دو اخرا سروے پدے زمانہ کے دو بیان را سروے پدے زمانہ کے
ما فضل کې دا اراده وکړه پیغمبر علیه السلام روان دی جهاد ته زبل درست پاوی پسلال شمه او خسربا او طاقتور ده پیغمبر علیه السلام پر اعلان دی کما د الله قدرت ته ګوره پیغمبر علیه السلام لاړو واپس راغی موقع نه نشوه جهاد ته لاړو پیغمبر علیه السلام چې واپس راغی اعلان کوي چې کوم کسان جهاد ته نه تللي دا وی باره کې حکم راغی پیغمبر علیه السلام ته د خلق را دي منافقین را دي یا رسول الله زما دا عذر ده پیغمبر علیه السلام وی زئی عذر دا وی قبلای د غدری صحابه کرام کعب ابن مالک په خپل قصه کوي سلام پیغمبر علیه السلام ته کچره بل بادشاہ وي د بل بادشاہ نه مازان خلاص کړي وي لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وحی نازلای ما وینا توتن ورکوما الله و خبر ورکی الصدق ينجي رښتیا بچ کول کوي والکذب یهلك او دروغ هلاک کول کوي پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله زما اراده وا نن او سبا پدې کې پاتې شوما یا رسول الله ستاسو فیصله چې صحیح ما ته قابل قبول ده پیغمبر علیه السلام یې زپاسا ستاسو رفایکات ته وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه قران دا وی بیان کوي د دې کسانو سره بایکاټ راغی دا کولا اسمګه پرخ اسمګه پاوی باندې تنگ شوا دا درې صحابه کرام کعب ابن مالک مولانا ابن ربیع هلال ابن امیہ بایکاټ راغی څوک په دې سره لین دین نه کوي څوک په دې سره تعلق نه ساتي څوک په دې سره تجارت نه کوي بایکاټ راغی کعب ابن مالک وای دو ملګری مې کور کې کېناستا بوډاګان دي کمزوري دي او زه طاقتور ځوان یم زبراتلم جمعات ته ما سلام کو جناب محمد رسول الله با د سلام جواب نه راکولو ما چې وکړه مونږ کولو حضور علیه السلام په ماته د سترګو په ګټ کې کتله چې کله مې سلام وګرځاو حضور علیه السلام ما طرف ته نه کتله فرمایي او ځکه ماره طرز وې ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هغه ته په دیوال ورخاره شوما زما د زړه ملګری دی ما هغه ته سلام وکړ سلام جواب یې رانه کو ما ورته وویله آیا تا ته پته نه ده زه د الله او د رسول سره مینه کومه جواب راکوي الله ورسوله اعلم الله او رسول ته علم دی زه ستا سره خبرې نه کومه پیغمبر علیه السلام ستا د خبرونه منع کړي چارې سوره د بایکاټ دی چارې سوره د بایکاټ چې پوره شو پیغمبر علیه السلام اعلان کوي د چارې سورتونه بعد خپلې بیبیانې جدا کوي بیبیانې د خپل پلار کره ولېږئ پیغمبر علیه السلام ته هلال ابن امیہ راغی یا رسول الله ډېر زیات کمزوری یم زما د خدمت ضرورت دی که دا بیبي کور ته ولېږم پیغمبر علیه السلام ته بیبي راله که کور ته لاړ شم او دا هلال ابن امیہ کور کې یوازې پرېږدم شاید چې دی برداشت ونه کړی شي او د خپل خدمت ونه کړی شي او د وفات شي پیغمبر علیه السلام اجازه ورکړو په یو شرط باندې چې حق زوجیت په دا سره نه پوره کې یو ځای کېږي به ورسره نه هغه یا رسول الله کمزور دی بوډا دی د دې طاقت او سکت پکې نشته قوت پکې نشته بهرحال بایکاټ 40 ورځې صرف عام بایکاټ ته 40 ورځې بعد پیغمبر علیه السلام ته حکم راغی ورته ووایه خپلې بیبیانې د ځان نه جدا کړئ کعب ابن مالک ته خپل بیبي وای لاړ شه حضور علیه السلام ته شاید چې تا ته اجازه درکې وینا هلال ابن امیہ کمزور بوډا دی زه طاقتور یم خپل خدمت کولی شم زه خپل پلار کور ته پر زور سورې بایکاټ ته و یو خط ماته راغی په خط کې دا لیکلي جبل ابن ایهم د طرف نه غسانی عیسائی بادشاہ د طرف نه په خط کې لیکلي اما بعد لم يجعلك الله بدار هوان سلام د سلام نه بعد ورته وای چې ته ډېر په مشکل کې ستا د مشکل ماته علم دی تا باندې د خپل بادشاہ د طرف نه مشکل او سختی راغلی ده راشه زما حکومت ته زه به تا ته عزت درکړم احترام درکړم وایه خط مې راواغېستو وویشتو خوا کې یو تنور دی هغې ته مې ګزار کو جلا په دې باندې راله خفګان په دې باندې راغی چې عیسایان هم زما نه تمه کوي د عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه ډېر خفه یم خفګان په دې باندې هم راځي هسې نه وفات شم پیغمبر علیه السلام زما نماز جنازه ادا نه کړي یا حضور علیه السلام وفات شي او په دې حالت کې د صحابه کرامو سره زما دا بایکاټ پاتې شي زما دا مقاطعه پاتې شي دې خبرې به ډېر ما ته زوره نه راکوله
50 ورځې پوره شوې حضور جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کے تشریف فرما دے اللہ پاک زمونږ توبه نازل کړه د توبې آیتونه نازل شوه یو صحابي دی حمزه ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه په منډه منډه راغی ما ته زیره راکړو اقبل البشرى زیره قبول کا اقبل البشرى زیره قبول کا الله پاک ستا توبه قبول کړې ده زما په بدن باندې صرف په کپړې دي دوه کپړې مې وېستلې او په زیره کې مې دغه صحابي ته ورکړې په دې وخت زما په بدن باندې نور څه نه و زما سره په ملکیت کې نور څه نه و ما هغه دوه کپړې په هغه ساعت باندې وېستلې او دغه صحابي ته ما په زیره کې ورکړې رالم مجلس ته جناب آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پس صحابه کرامو کې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د تمام صحابو نه مخکې راپاسېدو او ماته مبارکي راکړه دا ښېګړه چېرته د هغه هېرولی نه شمه بهرحال دې صحابي د دنه دغه ګناه وشوه د دنه دغه معصیت وشو د هغې لپاره توبه پیش کړه د الله دربار کې الله پاک دغه توبه قبوله کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له قرآن کې د هغه باره کې آیتونه نازل شوه د دې توبې دا توبه الله پاک نو تاسو ته راکړې ده د هرې ګناه نه د خلاصي لپاره مالک ابن دینار رحمه الله تعالی دا یو بزرګ تېر شوی دی د پولیس محکمه کې دی رشوت ته اخیستل او شراب پیس کړه د شرابو شوقي دی یو وینځه ډېره حسینه او جمیله واخیستله د هغې نه یو لور پیدا شوه هغه لور د وینځې نه زیاته ښایسته وه دا په غېږ کې راغستې وه ځان سره مې لوبوله د شرابو ګیلاس په ورسره و د شرابو ګیلاس په دې نه لور واخیستو توی به یې کړو لاندې به یې ترې وغورځو ده به هغې ته څه غوسه نه کوله دغه لور دې نه الله پاک د 2 کاله په عمر کې واخیسته او وفات شوه لور چې وفات شوه د یو ځل خوب ویني په خوب کې د حشر میدان لګېدلی دی د نفسي نفسي اواز دی هر څوک د نفسي نفسي ناره ویي په ده پسې یو اژدها ورپسې شوه دی د هغه اژدها نه منډې اژدها ورپسې ده په مخامخ یو سپینګیری بوډا راغی هغه سپینګیری بوډا ته وایي بابا ما ته سله راوښیه ما ته خلاصی راکړه هغه ورته یې بچی دی مخامخ غر ته وخېږه کېدی شي په دې غر کې دې نه بچ شي دی دې غر ته وختلو مخامخ د غر نه خوا یې وکتله د جهنم هغه اور دی د جهنم د اور لمبې دي سکروټې دي واپس چې راغی بیا د اژدها ورپسې ده هغه سپینګیری بوډا بیا مخامخ ورغی بابا ما دې نه خلاص کا د خلاصي لار راته وښیه بابا ورته وایي بچیه مخامخ دغه ځای ته ورشه په دغه غونډۍ باندې یو کور دی شاید چې ستا څوک امداد وکړي هغه کور ته دی راغی د هغه کور مخې ته یو دربانچي دی څوکیدار دی دروازه یې ولګوله اعلان کوي راوځئ بهر ته څوک حاجتمند راغلی شاید ستاسو رشته دار ډېر ماشومان بهر ته راووتله په هغه ماشومانو کې د 2 کالو هغه ماشومه چې کوم وفات شوې ده هغه راووتله ویې کتل زما پلار دی مالک ابن دینار دی شاته اژدها ورپسې ده په منډه باندې راله اژدها ته یې لاس ونیولو اژدها واپس شوه دغه لور دی مالک ابن دینار په خوب کې په خپل غیږ کې راواغسته هیبت پرې راغلی دی خوله پرې راغلې ده ورته وایي لورې دا حالات څه دي دا څه وایي دا اژدها ستا عمل دی بابا ستا عمل دومره د ګناه طاقتور دی ستا ګناه دومره مضبوطه وه چې د دې طاقتور اژدها شکل دی بد عمل اختیار کړی دی دا بوډا څوک دی دا ستا نیک عمل دی ستا نیک عمل دومره کمزوری دی چې د دغه بد عمل مقابله نشي کولی رزسټنس مزاحمت نشي کولی ستا د نیک عمل دومره کمزوری دی البته تا د نجات لاره وښودله زه ستا لور یمه ما ستا شفاعت کړی دی د الله پاک د طرف نه مونږ ته دا پیغام میلاو دی د خپل رشته دارانو شفاعت کوئ مولانا اسحاق صاحب ماشوم وفات شو انشاءالله تعالی امید دی چې دغه ماشومان به زمونږ او ستاسو شفاعت کوي د چا ماشوم اولاد وفات شي الله پاک دې دغه اولاد د مولانا صفي لپاره د آخرت ذخیره وګرځوي بهرحال عزتمند مسلمانانو دغه ماشومه په دې خوب کې د خپل پلار ته وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق آیا نه وي نږدې هغه خلق چې ایمان یې راوړی چې د هغوی زړونه د الله پاک د ذکر لپاره عاجزي وکړي آیا نږدې نه دي هغه خلق چې هغه مسلمانان دي
دا غوی زړونه د الله د ذکر لپاره عاجزي وکړي دا آیت د قرآن تلاوت کو مالک ابن دینار د خوب نه بیدار شو د خپل تمام ګناهونو نه توبه ویستله شراب نه توبه ویستله رشوت نه توبه ویستله تمام ګناهونه پرېښوده او بیا د زمانې بزرګ پاتې شوی دی د زمانې ولی پاتې شوی دی عزتمند مسلمان توبه الله پاک راکړې ده د دې توبې په برکت باندې الله پاک تمام ګناهونه معاف کړي الله پاک موږ او تاسو ته هم د توبې توفیق راکړي کتاب التوابین یو کتاب دی دا کتاب کې یو زنانه کیسه لیکلې ده پر اسرائیل کې یو بدکاره زنانه وه د هغې نه به ګناهونه کېده او زنا به یې کوله ډېره حسینه او جمیله وه د علاقې عمره او د علاقې مالدار خلق به راتله اجرت به یې ورکو ګناه به یې کوله یو غټ پهاړ یې د ځان دپاره تعمیر کو یو تخت یې جوړ کو په هغې باندې به ناسته وه یو بزرګ په لاره باندې تېرېږي نظر یې په هغه زنانه ناسته وه یو بزرګ په لاره باندې تېرېږي نظر یې په هغه زنانه باندې ولګېدو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي النظر سهم من سهام الشیاطین مسموم دا نظر د شیطان د غشو نه زار الوده یو غشی دی دغه بزرګ ولی الله د ځوانۍ د شباب په حالت کې دی د هغه نظر په دغه زنانه باندې ولګېدو په زړه کې عکس او تصویر کېناستو لاړو تېر شو عبادت به یې کولو مصلې باندې به ناستو تلاوت به یې کو ذکر به یې کو او تصویر به بار بار د ده ذهن ته وخاوخ راتللو بېقراره شو اخر نه زړه کې بار بار تصویر به راتللو زړه کې دا خواهش پیدا شو لاړ شه او د هغې زنانه نه د ګناه مطالبه وکړه په لاس کې څه پیسې وې هغه پیسې ما له راواغستو راغې هغه محل ته دننه لاړو پیسې ادا کړو او د هغې زنانه سره خواته کېناستلو چې څنګه کېناستلو خیالات او سوچونه ګردش شروع کړو ذهن ته خپله مسله راغله خپل عبادت ریاضت راغی چې ما څو کاله الله پاک ته سجده لګولې ده ما د قرآن تلاوت کړی دی ما د الله پاک ذکر کړی دی ما الله پاک ته جلا او فریاد کړی دی او نن دا ناست یم د ګناه دپاره زړه الله پاک طرف ته متوجه شو رپرپۍ ورباندې راغی او ویرېدلو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې زنانه ورته وایي داسې نوجوان خو ما نه دی لیدلی جاړې ولې پر بدن باندې رپرپۍ راغی دا رنګ دې تک زیړ شو دا ولې او ورته وایي ځکه چې ما یو طویله زندګي تېره کړې ده د الله د اطاعت د الله پاک د فرمانبردارۍ اوس ګناه ته راغلی یم بېقراره شوی وم د نظر د وجې نه د بدنظرۍ د وجې نه هغه حالت راته رایاد شو د الله پاک د یېرې نه وای خپل خواهش پوره کړه پیازه دی ورته وایي نه چېرته کېدی نه شي خپل خواهش پوره کومه نه واپس روان دی زنانه تپوس کوي نوم دې څه دی د کومه علاقې فلانکې مې نوم د فلانکې علاقې یم ځوان خو لاړو ګناه یې پرېښوده ولمن خاف مقام ربه جنتان قرآن کې الله تعالی فرمایي څوک د الله پاک د یېرې د وجې نه د الله پاک د خوف د وجې نه ګناه پرېږدي د هغه لپاره دوه جنتونه دي یو جنت نه دوه جنتونه دې نوجوان د الله پاک د یېرې نه د الله پاک د خوف نه ګناه پرېښوده گویا الله پاک دغه وعده پوره کړه الله پاک د دوه جنتونو فیصله وکړه نوجوان لاړو خپلې علاقې ته زنانه په زړه کې اضطراب پیدا شو فکر پیدا شو سوچ پیدا شو چې زندګۍ کې خو داسې انسان ما نه دی لیدلی ځواني برابر ده بدن کې طاقت شته بدن کې قوت شته یو حسینه او جمیله زنانه ورته مخې ته ناسته ده او دی بیا هم رپېږي د الله د یېرې نه او زه دومره ګناهونه کومه د الله پاک یېره زما سره نشته بدن کې یو حرکت پیدا شو بجلی په شانته کې یو کړک پیدا شو او سوچ او فکر واغستله څه وکړمه ګناه پرېښودل پکار دی دا نوجوان زما دپاره عبرت دی ګناه به پرېږدم څنګه به ګناه پرېږدمه د مشرانو مې دا اورېدلې وه چې کله یو سړی الله پاک ته سجده کوي الله پاک یې سجده قبلوي سجده کې به پرېوتله توبه به یې کوله د ګناه نه بیا په ذهن کې سوچ پیدا شو زه حضرت موسی علیه السلام ته ورشم موسی علیه السلام ته راله هغه په یو مجلس کې واعظ کوي نصیحت کوي خطابت کوي
یو سړی ته ورشه موسی علیه السلام د الله پاک نبی ته وایي پلانکۍ زنانه لږ ستا سره ملاقات کوي د بار قاصدم تبقل او بیوقوفی راغی یا موسی پلانکۍ زنانه پتکاره ستا ملاقات ته راغلې ده موسی علیه السلام په جلال کې راغی زه د هغې ملاقات نه کوم واپس راغی زنانه ته وایي موسی علیه السلام خو ستا د ملاقات ته انکار وکړو چې د دې زنانه پتکارې سره زه ملاقات نه کوم زنانه خفه شوه زه الله م خفه د الله نبي رانه م خفه دی د کور دروازې بنده کړه جلا کوي الله پاک ته په خپل ګناه باندې ندامت کوي فریاد کوي الله تعالی ته زړه کې دا سوچ پیدا شو که په دې کور کې یمه خلک به راځي زما نه به ګناه کېږي هجرت پکار دی د دې ځای نه هجرت کوي د هغه علاقې نه چېرته به هجرت کومه زه هغه علاقې ته به لاړ شم کوم کې دغه نوجوان دی ګناه یې پرېښودې وه هغه علاقې ته راله معلومات کوي د کور خپل شکل صورت یې بدل کړی دی چا ورته وایي دا پلانکی کور دی د هغه نوجوان دروازه یې وډبونه وایي د هغه پلانکي نوجوان سره میلاوېږم دا د هغه د عبادت وخت دی ستا سره ملاقات نشي کولی انتظار وکړه د انتظار نه بعد هغه نوجوان د خپل هغه د هغه خلا د هغه ځای نه چې په کوم ځای کې دی خلوت کې د الله عبادت کې راووتلو ویې کتل په زنانه باندې نظر پرېوتو زاړه خیالات یې ذهن ته راله زاړه تصورات ذهن ته راله وی هغه زنانه چې کوم د ګناه سبب جوړ شوی او زما لپاره هغه راغلې ده په زړه کې یره پیدا شوه او د هغه یرې د وجې نه دی وفات شو راپرېوتو حد هدایت ورته وشو بهرحال 3 ورځې تېرې شوې زنانه خپل مقصد پیش نه کو خپل مطلب یې پیش نه کو 3 ورځې بعد وایي ما خو توبه کړې وه ما خو وایي چې د دې نوجوان سره به زه نکاح وکړم دی خو وفات دی کور والا مشوره کوي کشر وروڼه شته د هغه سره به نکاح وکړې د هغه سره نکاح وکړه او بیا د 7 اولیاو مور وګرځېده د دغه زنانه نه الله پاک 7 داسې اولیاء الله پیدا کړه چې هغوی ته الله پاک د ولایت درجه ورکړه دا د توبې برکت دی عزتمنو مسلمانانو موږ او تاسو ته الله پاک د صادقې او د ناصح توبې توفیق راکړي الله پاک دې د رښتونې توبې توفیق راکړي یقینا زموږ او ستاسو نه ګناه کېږي موږ او تاسو نه ګناه به کېږي انسانان یو کمزور یو خو د ګناه علاج الله پاک ښودلی توبه الله پاک علاج ښودلی دی د په دې مجلس کې باید چې موږ او تاسو د خپل ګناهونو نه توبه کوو داسې وکړو که نه توبه یو حق العبد دی د بنده حق او بل د الله پاک حق دی د بنده د حق نه توبه دا ده چې د بنده د حق ادا کړي د چا یو سړی غلا وکړه 1 لاک روپۍ ترې واخیستې په غلا باندې دوکه باندې په رشوت باندې په یو بل ناجایز طریقې سره د 1 لاک روپۍ هغه ته واپس کړي د هغې نه بعد په دی بیا الله پاک ګزارې کوي چې الله آینده دپاره دې لپاره په حقوق العباد کې د بنده حق ادا کول دی او که ادا نه کو چا یو لوی ځمکه د چا ونیوله پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به دا یو لوی ځمکه د تحت سرا پورې دا اوه ځمکې به الله تعالی راغونډې کړي او دې انسان ته به په غاړه کې د هغې نه توق اچولی شي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه لكل غادر لواء يوم القيامه چا دوکه کړی ده سرکاري نوکر دی MP دی MNA سینیټر دی بل دی او یا عام کلاس 4 دی کلاس 1 دی کلاس 2 دی بهرحال په هر مرتبه کې دی عام انسان دی دکاندار دی غیر دکاندار بزنسمین دی هر څه دی دوکه وکړه پیغمبر علیه السلام فرمایي دې دوکهباز دپاره به یو جنډۍ د قیامت په ورځ باندې دوکه یې لږه کړې ده د شرمګاه په دغه ځای کې به جنډه لګېدلې وړه دوکه یې زیاته ده غټه جنډه به لګېدلې او پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چا د چا نه غوا پټه کړه دا غوا یې په خپله اوږه باندې راغستې اوازونه به کوي د غوا چې کوم اواز دی چا د چا نه بیزه پټه کړې ده دا بیزه به په خپله اوږه باندې راغستې اواز به کوي چا د چا نه اوښ پټ کړی دی دا اوښ به په خپله اوږه باندې راغستی اوښ په خپل اواز کوي او د قیامت په هغه میدان کې چې د حضرت آدم علیه السلام نه د آخر انسان پورې تمام انسانان به موجود وي او دی به په دې طریقې سره به دی شرمېږي او په دې طریقې سره به
دته الله تعالی عذاب ورکړي. عزتمند مسلمانانو د چا سره د بنده حق دی، په هر حالت کې دی، په هر کیفیت کې دی، د بنده حق مونږ او تاسو ادا کړو. ان شاء الله دا کوو وکړه. زنانه الله پاک ډېره کمزوري پیدا کړې ده. زنانه لپاره الله پاک په میراث کې حصه یې ښودلې ده چې مونږ او تاسو د هغې د میراث حق ادا کړو. که دا زنانه پردي کور کې ده، دې ته هم حق ورکړو. سبا ستا د کور زنانه د هغې حق به د بل چا سئ، هغه حق په دې خوا راشي کای لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. ستا نه ځمکه لاړه، تا ته د بل طرفه ځمکه راله، ستا نه مال لاړو، د بل طرفه مال راغی. کله چې دا مال سرکولیشن کوي، په دې سره په معاشره کې فقر ختمېږي، غریبي ختمېږي. دا اصول قرآن 28مه سپاره کې بیان کړي دي. بهرحال د بنده حق ادا کو د میراث په شکل کې دی، بل دا میراث حق جبري دی. کله نا کله داسې یو ورور دی، هغه په عدالت کې ډېر هوښیار دی، خویندې راوبلې، ورته وایي څنګه د بابا وفات شو او د بابا د وفات نه بعد دا ځمکه ده ستاسو خوښه ده، که تاسو وایي عمرې له هم لېږمه، عمره به په تاسو باندې وکړمه او صرف یو دستخط ما ته په دې ځای کې وکړئ. نو هغه لوڼه، هغه خویندې، هغه هم مجبوروئ، هسې هم دا حق نه راکوئ، ځمکه ده یا بل څه دی، نقدیات دې نه راکوئ، عمره را باندې هم مه کوه، مونږ تا ته حق معاف کړی، دستخط وکړې. په دې طریقې سره معاف کېږي نه. علما کرام ناست دي، د میراث مسله ده چې دا حق به هغوی ته جدا کړي، دا حق به هغوی ته جدا کړي، دا ستا حق دی، ما تا ته جدا کړو. هغه به قبضه کړي، د قبضه کولو نه بعد د هغې مرضي ده، که ټول تا ته واپس کوي، نیم تا ته واپس کوي، بس دا د هغې خوښه ده، نو دا حق هغې ته جدا کول پکار دی. بهرحال یو د الله پاک حق دی، یو د بنده حق دی. د بنده حق چې ادا شي د هغې نه بعد معاف کېږي. د الله د حقونو نه بعضې حقونه هغه د هغې قضا کېدی شي. چا مثال په طور باندې یو میاشت لمونځونه پرېښوله، نو د هغې د توبې صورت دا دی، یو میاشت دې قضا لمونځونه راوګرځئ. سهار لمانځه سره یو لمونځ دې کوئ، فرض دې کوئ، سنت دې نه کوئ، د ماسپښین لمانځه سره صرف فرض دې کوئ، د مازدیګر سره، ماښام ماسخوتن سره په یو میاشت کې به دې خپل قضا لمونځونه راوګرځئ. په یو ځای باندې هم کېږي، د چا نه یو میاشت لمونځونه قضا دی او سهار شروع کړي، سهار او ماسپښین او مازدیګر او ماښام شروع کړي. اوله د سهار لمونځ، اوله د ماسپښین لمونځ، اوله د مازدیګر، اوله د ماښام، اول د ماسخوتن، د اولې ورځې بیا د دویمې درېیمې په یو وخت کې هم کېږي. دا لازمي نه ده چې د سهار قضا په سهار کې راګرځئ، د ماسپښین قضا ماسپښین کې. خو بهرحال داسې یو اسان صورت دی، یو اسان تدبیر دی. د چا نه د میاشتې لمونځ قضا دی، دی د میاشتې د لمونځونو د قضا لپاره نیت وکړي، یو ورځ کې هم کولی شي، دوو کې، دریو کې، خو اسانه ده په میاشت کې دی دا قضا راګرځولی شي. د چا نه روژې پاتې شوې، د هغه روژو لپاره دی قضا دا کولی شي چې هغه روژې دې شروع کړي، په دې طریقې باندې د هغې قضا به راوګرځېږي. نو یا خو دا او یا هغه حق د الله تعالی دی چې د هغې لپاره قضا نشته، چې د هغې لپاره قضا نشته، نو د هغې بهتره صورت دی تېره ګناه پرېږده او په تېره ګناه باندې پښیمانتیا اختیار کړه، آینده لپاره د نه کولو مضبوطه اراده وکړه. انشاءالله تعالی موږ به داسې کوو که نه، وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. دنیا کې کم انقلابات راځي، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندر کې فساد راځي، په وجه باندې کم فساد راځي، دا زما او ستا د عمل د وجې نه، زما او ستا د عمل د وجې نه. که زما او ستا عمل برابر شو، بیا به نه فساد په ځمکه کې په وجه باندې او نه په سمندر کې په لمده باندې، نه فساد په انسانانو کې، نه په حیواناتو کې. خو زما او ستا عمل چې کله برابر شي، ما ورته د خپلې ګناه نه توبه وکړو. انشاءالله داسې به کوو که نه، د تېره ګناه نه توبه، په تېره ګناه باندې پښیمانتیا، ما ورته د خپله ګناه معلوم ده، آینده لپاره دا مضبوطه اراده کول، مضبوط قصد کول چې انشاءالله تعالی زه به دا ګناه نه کوم. داسې به کوو که نه. الله پاک دې د توبې زندګي مونږ او تاسو ته نصیب کړي او تقوا، پرهیزګاري. تقوا دا چې د ګناه نه بیا ځان ساتل. قرآن کې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. سوچ تقوا اختیاري، د ګناه نه ځان ساتي. الله پاک دته د هر تنګۍ نه پراخي ورکوي، د هر تنګۍ نه د وتو لار ورکوي. نو په تقوا پرهیزګارۍ سره الله پاک
مونږ او تاسو ته د هرې تنګۍ نه ولار راکړي. مختصر یو دوه واقعات ذکر کوم. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د کوم په تشریع او مسلک باندې مونږ او تاسو یو. د امام مطلب سره مونږ او تاسو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقریر کا مختصر ذکر. دا مثال داسې دی لکه دې مولانا اسحاق صاحب ولاړ یا بل دې محلې کې امام محترم ولاړ دی او شاته ورپسې خلق ولاړ دی. بهر نه وسره راغی کتل ولا درې سپونه چې کوم شاته ولاړ دي دا تمام مشرکان دي. ولې مشرکان دي؟ امام ته سجده کوي، مخه ته امام ودرولې هغه ته سجده کوي، دا تمام مشرکان دي. ته جواب ورکړي چې نه، دا کوم خلک چې سجده کوي دا الله پاک ته کوي، دا امام ته نه کوي، خو د امام په اتباع کې کوي. مونږ او تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تقریر چې کو دا غي مطلب دا نه، الله پاک یو خبره کوي امام بل کوي، مونږ امام منو الله نه منو، دا څنګه پیغمبر علیہ السلام یو حدیث ته د امام بل قول له امام منو پیغمبر علیہ السلام نه منو، دا مطلب نه، بلکې الله پاک چې سویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړې ده ما ته د قران نه نشو راوستله. امام ابو حنیفه رحمه الله د قران نه راوستله، الله پاک داسې وایي آسان کړه، ما ته په باندې عمل کو. جناب محمد رسول الله پر حدیث کې دا مسله بیانې، ما ته آسان کړه په باندې عمل کو. دې ته تقریر ویل کېږي. د تقریر مطلب دا نه الله پرېدا پیغمبر پرېدا په امام ورپسې شه. د تقریر مطلب دا دی الله پاک چې سوی رسول الله چې سوی په باندې عمل کوا. خو ته په قران نه پوهیږي، ته په حدیث باندې نه پوهیږي، د قران او د حدیث نه او دغه مسله وستله او دا ته اسانه پیش کړه. ای سره دا وایي ډایرکټ په قران او حدیث حواله ولې نه کوي؟ دا مثال داسې دی لکه جمعات کې دا کوی دی، جمعات کې دا کوی دی او سره دا ته وایي ډایرکټ دې کوی نه او بولې نه او باسي دا وګړه او باسه ورکوځيګه پاره باندې او داس کوا نلکې په یو باندې او داس کولې کې دا ته وته د نلکې لا او په د پیډا او په یو شی یو سمندر د راغینه سلور ولې راغلی یا سره سمندر ته ولې نه دی قرآن او حدیث سمندر دی، او حدیث سمندر دی. دا ورته چې دا سلور ولې د دې دا او په سمندر دا او ما یو شیز دی. زه په سمندر کې لامبو نشم وهله، ځلان دې کوی ته کو زیاده نشم، نو ځکه په یو بو باندې اکتفا کوم. د قرآن او د حدیث نه ماوته مثلا نشو راوستله، امام صاحب راوستي باندې عمل کو. بهر امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله تعالی ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. په حدیثو کې داغه فضیلت، په حدیثو کې داغه باره کې پیشنګوئی ده. لو کان الدین عند الثریا لناله رجال من الفارس من اهل فارس. کدا دین سوریا ستوري تورسیږي فارس والا ول سوریا ستوري راکوس کې ویلا پیشنګوئی د امام ابو حنیفه رحمه الله بارک دا. بهر امام ابو حنیفه رحمه الله تقوا زندگی اختیار کړه، دا پرهیزګاری زندگی اختیار کړه. الله پاک باندې څنګه کې لار ورکړه. یو ځل مسله راځه جنازه روانه ده، د یو نوجوان ده د قریشو د خاندان نه. دا نوجوان مور ډېر په یره باندې او ډېر د ماشومه په محبت کې سرګردانه بیا لخپې سرتور سر په جنازې ورپسې ده. خاوند چې وکتله ښځې ته وایي په دې ځای ودرېږه، جنازې پسې مه راځه او که مخکې راغلې 3 طلاقه وې. ښځې وایي ښه زما ماشوم زوی وفات شوی دی، ته وایې مه راځه، زما د زړه ټوکړه وفات شوې ده، ته وایې د هغه جنازې ته مه راځه. که زه جنازې نه بغیر واپس شومه زما تمام غلامان دي آزاد دي. دا مضبوط قسم دی. یو طرف ته خاوند وایي که مخکې راځې 3 طلاقه په تا باندې راځې. ښځه وایي که بغیر د جنازې نه ځمه تمام غلامان دي آزاد دي. مسله ډېره پیچیده ده. ښځه که مخکې ځي 3 طلاقه، که دې نه واپس دي تمام غلامان آزاد بغیر د جنازې نه. علما موجود دي، اکابر علما، د چا په ذهن کې حل نشته. دا هغه متقي پرهیزګاره امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د تقوا برکت ته، دا هغه د فراست برکت ته، دا هغه د علم برکت ته. الله پاک په زړه کې فی البدیع هغې جواب راایستل، ویې فرمایل مسله اسانه ده، جنازه مخکې مه وړئ، په دې ځای کې جنازه کېدی. او بیا فرمایي چې کوم خلک جنازګاه کې دی هغوی ته اعلان وکړئ واپس راشئ، په هغه ځای کې جنازه ادا کړه. زنانه ته ویې واپس ده، ستا قسم پوره دی، تا خو دا ویلي و که د دې ځای نه
د جنازې نه بغیر واپس شوما زما تمام غلامان دي آزاد دا جنازه وکړه د جنازې نه بغیر واپس کېږي نه جنازه وشوه واپس ده غلامان دي آزاد نه دي خاوند ته وایي ستا طلاقونه واقع نه شوه تا خو وایي که د دې ځای نه زنانه زما دا ښځه مخکې راله 3 طلاقه به یې مخکې رانله طلاقونه پرې رانغله امام صاحب ته مسله راله یو زنانه خېجې بره کوټې ته په اندر پایه باندې ولاړه ده خاوند ورته وایي که بره وختې 3 طلاقه که لاندې راپوره شوې 3 طلاقه ښځه په هغه ځای باندې ولا اوس څه وکړي امام صاحب ته مسله راله اسانه ده ویې فرمایل یو څو طاقتورې مضبوطې زنانه وګورئ چې دا اندر پایه په دغه ځای کې ونیسي او په دې ځمکه باندې کېږدي او د دغه پاټه کې نه به دا زنانه کوزه شي نو نه بره وخته نه لاندې طلاقونه رانله او یا داسې وکړئ چې د دغه ځای نه دا زنانه ونیسئ او راکوزه کوي نه دې بره خېږي نه دې لاندې خېږي طلاق به واقع نه شي امام صاحب ته داسې الله پاک وراثت ورکړ یو مسله راله اخره خبره کوم بیا دعا کوم مسله دا راله یو زنانه راله امام صاحب ته فریاد کوي یاره جي زما ورور وفات شوی او هغه 600 درهمه پرېښودي ما ته پکې صرف یو میلاو شو ښه یو شکایت یې راوړی زما زیات حق کېږي او ما ته صرف یو میلاو شو فیصله چا کړې وه داود طایی رحمه الله امام صاحب پوه شو چې هغه ماهر دی د میراث فیصله صحیح کړې ده ورته ویې فرمایله فیصله صحیح ده څنګه صحیح ده ورته ویې وایي ستا دا کوم ورور چې وفات دی د دې ورور پلار ژوندی و که نه او پلاره ژوندی و ښځه ژوندی وه او ښځه ژوندی وه 2 لوریانې وې او 2 لوریانې 12 زامنې او 12 وروڼې او 12 وروڼې او ته یو خور یې او امام صاحب ته وایي تا ته څنګه پته ولګېده امام صاحب مسله اسانه ده د دغه ستا د دې ورور 2 لوریانې وې د 2 لوریانو 2/3 کېږي 2 تهائی 2 ثلثه لہذا 600 درهمه پر 600 درهمه کې 400 دا 2/3 هغوی نه میلاو شوه 200 پاتې شوه په دغه میراث کې شپږمه حصه د پلار کېږي نو په 600 کې شپږمه سل پلار ته میلاو شوه 500 ترې لاړې ښځه ژوندۍ وه 1/8 اتمه حصه ښځې ته میلاویږي نو 608 تقسیم کې 75 15 د 15 ښځې ته میلاو شوه 15 پاتې شوه 400 دولونو ته او سل پلار ته 1500 ښځې ته 1515 حصې ته داسې لارې 15 پاتې شوې نو عصبه یو تی او ستا 12 وروڼه نو هغه 12 وروڼو ته 2 میلاو شوې تا ته یو میلاو شوه ستا پکې صرف یو کېږي دې ته ویل کېږي فراست دې ته ویل کېږي مخرج چې الله پاک د هر تنګۍ نه هغوی ته بیا لاره ورکړې ده بهرن د فتنو فساد دور دی الله پاک دې موږ او تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه مسلک باندې په دغه مذهب باندې برقرار ساتي دا راه نجات ته او دا د اهل سنت والجماعت لاره ده او الله پاک دې موږ او تاسو ته د توبې توفیق راکړي ان شاء الله تعالی دا عزم وکړو اراده وکړو زموږ او تاسو په ډېر ګناهونه دي موږ او تاسو ته معلوم دي دا عزم او اراده مضبوطه وکړو چې ان شاء الله تعالی په دې مجلس کې به تمام ګناهونه پرېږدو آئنده لپاره به د نه کولو بس اراده کوو او هر یو ملګری به دا وایي چې دا کوم سخت حالات راغلي ده زما په وجه راغلي زما د ګناه په وجه الله پاک دې دا دی ان شاء الله داسې به کوو الله پاک دې د عمل کولو توفیق